أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يقينا الله سبحانه وتعالى يأمركم تاسو أمر کوي ان تؤدوا الامانات چې تاسو ادا کړئ امانتونه الى اهلها او خپل اهل لره. واذا حكمتم بين الناس او کله چې تاسو فیصله کوئ د خلکو تر مابین ان تحكموا بالعدل هغه دا چې تاسو فیصله وکړئ بالعدل په انصاف سره. ان الله یقینا الله تعالی نعم ما ډیر شی یعظکم به نصیحت کی تاسو ته په دې خبره. ان الله كان سميعا بصيرا یقینا الله عز وجل کان دی سمیعا فراوریدونکی بصیرا فرلیدون. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. سوره نساء آیات نمبر 58. د دې آیات مخکنی آیاتو سره ربط دادی چې په مخکنیو آیاتونو کې الله سبحانه و تعالی د يهودو او نصاراو قبیح صفاتونه بیان او بیا یې د هغوی په اخر کې د مؤمنانو د پاره د جنت د نعمتونو یادونه وکړه. نو دغه کافرانو په قبیح صفاتونو کې یو قبیح صفت داو چې هغوی خلک د خدای د دین نه رامنع کول او د هغوی سره چې کوم امانت وو چې هغه علم وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت په ارتباط هغوی ته علم حاصل وو. نو پکار خدا او چې هغه باید خپل خلک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رسالت څخه خبر کړي وای، لیکن دوی خبر نکړه. نو هغه امانت یې ادا نکي، په امانت کې خیانت وکړي. اور روانو آیاتو کې الله تعالی مؤمنانو ته دې امر کوي چې تاسو د خیانت نه ځان ګوري او خیانت مکوئ، ځکه خیانت ډېر لوی ګناه ده. روانو آیاتو کې الله تعالی دا فرمایي. د دې آیات شان نزول کې ابن کثیر رحمه الله تفسیر مظهری او روح المعانی را نقل کړي دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بعثت په زمانه کې پیغمبر علیه السلام لا هجرت نو کړي. نو یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نن مکه مکرمه ته حرم ته ولاړ، څملګری مرسره. نو د عربو د جاهلیت په دور کې او بیا ورسته هم د دوی د عادت و چې د بیت الله خدمت پر مختلفو قومونو تقسیم کړي. په دوی کې یو سقایه و، یو رفاعه و، یو لواء و، یو سودانه و. رفاعه دې ته ویل کېدل چې د مشورې مربوط چې کوم کار و د هغه مشرتوب به کاوه، او یو به سودانه و، هغه به دا چې د کعبه د ترمیم چارې بچا په غاړه درلود. او یو سقایه دا چې حاجانو ته به عبور کول. دې ته ورته نور دوی د مکه مکرمه خدمات د حج په موسم کې تقسیم کړي. د حضرت عباس رضی الله عنه دا خدمت په غاړه و چې هغه به د حاجانو د عبور کاروبار برابر و. نو د وظایف په تقسیم کې یو وظیفه دا و چې عثمان ابن طلحه نمیدی. عثمان ابن طلحه حجبی دیتا بیا د کعبه شریف کلی ور پلاس کې ور کړسای و، د کعبه کلی بیا د پلاس کې. نو د دوشنبه او د پنځشنبه په ورځ به د مکه مشرکان چې لال پیغمبر علی السلام په نبوت نو مبعوث شوی دنه کعبه تتلل او دنه په خانه کعبه کې به عبادت کا. نو یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم د دې عثمان ابن طلحه څخه د کلی غوښتنه وکړه چې موږ دنه کعبه ته ځو. هغه په ډیرو شدید الفاظو پیغمبر علیه السلام منع کړ او په ډیره بد اخلاقی پیغمبر علیه السلام سره معامله وکړه. په هر صورت ورسته یې بیا کلی ورکړه. پیغمبر علیه السلام دنه کعبه ته ولاړ، د عبادت څخه ورسته راوتی او عثمان ابن طلحه ته ویل چې داسې ورځ براشي چې دا کلی به بیا زما په اختیار کې بیا جزای چاته ورکول غواړم ورکولای وېس.
او دا بزما اختیار. عثمان ابن طلحه وايي و ما ورته ویل چې په دې ورځ بنو قریش ذلیل او خواري کدا سي ورځ را ولدول نه قریش به ذلیل او خوار نه بلکې عزتمن وي. الله تعالی به ډیر عزت ورکړي. وای دا خبر از ما په لړ کې داسې په خاصه چې دا ورځ خامخاره شي. وای دا هغه ورځ چې خمي په لړ کې د دې امیدو چې ایمان براوړم. لیکن د خپل قوم څخه مې د معلومولو د پار څه مشوره وغوښته. اظهار د ایمان او د خپل ارادې مې نه دی کړی. د خپل قوم ته مې دا وویل چې کچيري مثلا یو څوک ایمان راوړي نو تاسو څه وسره او ډېر په بدل لهجه د دې خبرې رد وکړي. نو ما د خپل اراده پټ کړ. خو چون کې زه په مکه کې اوسېدم د ماحول په وجه د پیغمبر علیه السلام خبرم را څخه رسو هغه اراده را صفات شو. نو د مکه د فتح په ورځ چې پیغمبر علیه السلام الله تعالی مکه ورته ورکړه فتح شو. نو زه د کلی سره د کعبه چت خطرې و. حضرت علی رضی الله عنه راغلی زه ونی ولم په زور کلی را سواخ او پیغمبر علیه السلام ته ورکړ. نبی علیه السلام کعبه شریف ته ولاړی دنه داخل سو. بلال رضی الله عنه مرسلو نو الته عبادت وکي ورسترا اوتی. نو دا آیات ایوایا ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. عمر رضی الله عنه وايي ما مخکنو اوریدلې دا آیات. نو وای دا می ګمان دی چې دا به د نن په کعبه کې را نازل شوی دا آیات د نن د کعبه په نس کې برا نازل شوی. نو حضرت پیغمبر علیه السلام عثمان ابن طلحه را وغوښتي هغه ته ویل چې دا کلی دا وای دا ستا کلی ده او ته د دې مستحق یې آینده به هم داستا د خاندان په لاس کې که چا ستا سواخستل هغه ظالم دی نو دا بستا سره فات. ولو که پیغمبر علیه السلام ته د داخلي چې ورکړل امانت نو لیکن هغه د ورکول په وخت کې دا اویل چې دا یو امانت تی زیاتات سپارم. د شرعي قانون مطابق د حق نه کېدی چې دوباره کې د تور کړش ځکه پیغمبر علیه السلام نبیو اختیارات خدا هغه سره لیکن د ظاهری امانت د کلمې په وجه پیغمبر علیه السلام کلی بیرته هغه ته حواله کړ. پیغمبر علیه السلام خو پیغمبرو الله سبحانه و تعالی هغه ته انتهایی زیات حکمت او علم ورکړي. په دې وکیل باندې د هغه ټول خاندان د همیشه د پاره د دین سره جوړ کړي او د دین سره محبت ور پیدا کړي. نو دا آیات نازل شو. دا آیات ظاهری شان نزول خدا دی لیکن آیات الفاظ عام دي. دا آیات په الفاظ کې الله تعالی دا او خلقو ته چې هغه د کوم امانت د ورسپارل اهل وي هغه ته دا وایي چې الله سبحانه و تعالی تاسو امر کوي په دې چې تاسو امانات خپل اهل ته ورسپارئ. اوس د امانت په ارتباط باندې څو خبرې. حدیث کې راځي یو صحابي وایي وایزما بډې رقم داسې خطبه د پیغمبر علی السلام یادېږي چې پیغمبر علی السلام دی په هغه خطبه کې د امانت خبره نه کوله او دا حدیث دی نه پکښې وایي چې لا ایمان لمن لا امانت له چې د هغه چا ایمان نشته چې امانت کې خیانت کوي ولا دین لمن لا عهد له او هغه چا لره هیڅ دین نشته چې هغه په وعده وفا کوي. یعنی په وعده باندې وفا کول دا د دین څخه یو لوی حصد او امانت ادا کول دا ایمان. نو ایمان داسې خطبه نه یادېږي په غالب اوقاتو کې پیغمبر علیه السلام دی پاغه کې د امانت او د وعده یادونه نه کړي. نو یو کو امانت ادا کول دا د ټول انسانانو ذمہ داری ده چې دته د کوم چا امانت وسپارل سو هغه به ورکړي. اوس نو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها د دې مخاطب دوه قسم خلک یو عامه انسانان دي او یو حکما او والیان وزیران او پاچاهان. یو اسلامی خلیفہ یا پاچا یا وزیر هر څوک شي هغه د الله تعالی په دې امر باندې مکلف دی چې هغه به امانت او اهل اسباب. چنانچه علماء لیکلي دي چې کچيري کوم چا او غیر اهل ته امانت ورکي نو دا کس ملعون دی. یو حدیث کې راځي چې چا بل څوک پر وظیفه باندې کښینوي او هغه اهل نو
دا کس ملعون دی، د خدای په لعنت کې دی، تر څو چې الله تعالی د عذاب مبتلا کې او جهنم ته داخل کړي. نو څومره وظایف چې د اسلامي حکومت یا د مسلمانانو د سرپرستی کنا اهل ور باندې کښېنول سو، دا په امانت کې خیانت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو مجلس کې ناست یو سړی راغی، پیغمبر علیه السلام سے پوښتنه وکړه چې متى الساعه، قیامت کله ده؟ په دا وخت کې پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې وحی را شروع شو. حضرت عمر رضی الله عنه وايي دا د وحی په صورت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما ولید شدید یخو، لیکن د دې وحی د بوج او تکلیف په وجه باندې پر تندې باندې داسې خولې راتللې لکه سړی چې په یو ډېره شدیده ګرمي کې. نو کله چې بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه دا د وحی حالت خلاص شو، نو پښتنه وکړه چې منی سائل اسائل څوک سوال وکړي. نو هغه سوال او سوال ما وکړي، ولستاد سوال ول ما وویل چې متى الساعه، قیامت کله؟ وای پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې اذا ضيعت الامانه، هر کله چې امانت ضایع شي، هر کله چې امانت ضایع شو، خلکو امانت وګرځاو، بس قیامت راځي. وای هغه ورته ویل چې امانت به کله ضایع کیږي؟ وای پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، هر کله چې یو امر او یو وظیفه او یو منصب نه اهل ته وسپارل شول، بس امانت ضایع شو او د قیامت انتظار کا. نو نه اهل انسانان چې پر حکومتي وظایف راځي، نو دا ټول د قیامت علامات دي او دا په امانت کې خیانت. نو اوس کومه او تاسو وګورو د لوی سره څخه نیولې ټول سلسله پر خیانت را روانه، وظایف، ذمہ داری او مناسب، دا ټول یا د قرابت یا پر تنظیم یا پر رشوت او یا پر نورو دوستیو باندې ولاړ دي او پر دې باندې تقسیمېږي. چا چې د خدای عزوجل دغه عظیم حکم مات کړی وي، هغه خلک خیر هم نه دی لیدلی، نه په دنیا کې خیر لیدلی دي او نه په آخرت کې. نو دا خو د حکماو په ارتباط خبره ده. د عامه انسانانو په ارتباط بیا خبره ده چې الله تعالی دلته امانات جمع راوړي، ان تؤدوا الامانات، چې تاسو امانتونه حواله کړئ اله اهلها، خپل اهل ته د امانتونه حواله کول دا معنی چې امانات عام. امانت خو موږ استاد په اصطلاح کې دی ته وایي چې یو سړی د یو چا سره څه پیسې کښیر دي یا یو شی سره کښیر دي، نو وایدا امانت دی، په دې کې بده خیانت نه کوي. حالانکه په شریعت کې د امانت کلمه فرع عامه، دین ته الله تعالی امانت ویل، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض، دین ته الله عزوجل امانت ویل، ټول دین امانت ولري. نو که یو سړی سره علم وي او نه بیانې، نو دا په امانت کې خیانت دی، ځکه دا د خلکو حق دی، دی باید ورسي، کې نو ورسي، دا په امانت کې خیانت دی. یا دوم دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کتا سو یو کس ودی دی چې په مجلس کې شاوخوا وکړه، په دې پوسی چې دغه سړی خبري راز دی، کتا دغه سړی خبري بل چاته نقل کړي، دا په امانت کې خیانت دی. د دې څخه سړی ځان ساتي. دا یې دعا. دریم دا چې د خلکو مجلسونه دا امانت دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي المجالس بالامانه، مجلسونه په امانت باندې. څلور پنځه دیوالان یو سړی یو خبره کوي، نو کدا عام خلک خدای دا خبره نه کوي، په دې خدای ارچا سره خلاصي، نو ښکارا خبره ده چې دا امانت دی. کته دا هغه د اجازه ته بغیر دا خبره نقل کوي، دا تا په امانت کې خیانت کوي. دا یې درې. چلرم دا دی د مثال په توګه یو سړی د دې استعداد نه لري چې ته خلکو ته په عالم او معرفي کوي، ولی دا خپل منځ بیچاره سم نه زده او تا شهادت نامه ورکړي چې دا مولوی صاحب فاضل د پلانې مدرسې څخه فارغ دی. دا خیانت دی، ځکه تا امانت داسې چاته حواله کوي چې هغه اهل د 12 فارغ نه دی، تا د 12 شهادت نامه ورکړه، یا د 12 فارغ دی خو استعداد د 12 نه دی او تا شهادت نامه ورکړه. دا سره په هنتون څخه په هر شعبه کې په هر منصب کې چې اهل نو او تا د اهلیت درخواست او شهادت نامه ورکړل، دا په امانت کې خیانت دی. دا یې څلور. پنځم دا دی چې مثلا یو سړی را لستاسه مشوره اخلي، تا ته وایي چې ما ته مشوره راکړه د پلانې کار کوم، کته دغه سړی مشوره غلطه ورکړل او تا حق لاره معلومېدل، دا خیانت دی په امانت کې. د دې څه بزان ګوره، ځینې کسان غلطه مشوره چاته ورکړي، دا حرام عمل.
او بل دا خیانت دی کته دغه سړي مشوره بیا د بل چا سره شریک کړه ځکه هغه ته رازدار ګڼلې ته د هغه راز وای دا خیانت دی دا یې پنځه شپږم د خیانت صورت دا دی د مثال په توګه یو سړی دی دا دی دلته پروت دی ځان پر خوب باندې اچولې دي دوه خلک په خبرو باندې اخته دي د هغه دوه خلکو خبري اوري دغه دوه خلک دا فکر کوي چې دا بده دي او د دا ځان اچولې دي چې زه خو بدایم لیکن په نفس الامر کې د هغه دوه خبري اوري دا خیانت دی په امانت کې ځکه دا غو راز ځان ته معلومول دي دا حرام دي دا شپږ اوم صورت یې دا دی د مثال په توګه دوه خلک دی په یو ژبه سره ګډ دي په بل ژبه مثلا طالبان په عربي سره ګډ دي او ته په عربي باندې پیږي کتب په یدلې او دوی در باندې خبر و چې دوی نه پیږي او ته دوی د خبرو څخه اخذ کوي دا په امانت کې خیانت دی د دې څه بزان ګوري یا په انګلیسي ژبه باندې یا په اردو ژبه باندې په هر هغه ژبه کتب په یدلې نور خلک په خبر و او هغه دا فکر پرتا کاوه چې نه پوهیږي نو دا په امانت کې خیانت دی د دې څه بسړی ځان ساتي او کچا په امانت کې خیانت کاوه دا منافق دی ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي آیات المنافق ثلاث اذا حدث كذب چې کله خبرې کوي دروغ وایي او اذا وعد اخلف کله چې وعده وکي مخالفت کوي و اذا اؤتمن خان او کله چې خلک ورته امانت حواله کړي نو دای په خیانت کوي نو دا د امانت اقسام دي الله عزوجل ته جمع راوړی ده ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې امانات خپل اهل ته حواله کړي و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به واذا حكمتم او کله چې تاسو حاکمان وګرځئ یعنی د دوه خلکو تر مابین فیصله کوي نو ان تحکموا الله تعالی درته دا امر کوي چې تاسو فیصله وکړئ بالعدل فعدل سره ان الله نعم ما يعظكم به نو تاسو د هغوی تر مابین په عدل فیصله کوي یعنی دا چې فیصله مکوي چې هغه د بی انصافي وي د یو طرف خیال ساتي او د بل خیال بیان ساتي بلکې شرعي ضابطه دا ده چې قاضي د کوم خلکو تر مابین فیصله کول قاضي به د دواړو د پاره په یو وخت کې کښینی جلا جلا وختونه بنې انتخابي او بل دا چې قاضي به دواړه په یو وخت کې راوړي قاضي به نه مخ کې در قضا او نو ورسته در قضا دا غوي تحفه قبلي او قاضي به په هیڅ صورت کې د یو د کور مل مستیا نه کوي او نه بورځي البته کچيري د یو سره د قضا څخه د پخواڅه تعلق هغه د پخوا څخه د تمل مستیا کوله او یا د تحفه ور کوله بیا دا جائز ده خو که خطر پر ځان باندې و بیا جائز نه ده و اذا حكمتم بين الناس چې کله تاسو فیصله کوي بین الناس د خلقو تر مابین ان تحكموا بالعدل الله تعالی درته دا امر کوي چې تاسو فیصله کوي بالعدل په انصاف سره ان الله یقینا الله عز وجل نعم ما ډیر شا يعظكم نصيحت کوي تاسو ته به په دغه خبرو سره یعنی دا تاسو د پاره خیر دی چې تاسو د عدل فیصله وکړي په دنیا کې به هم خیر وي او په آخرت کې به هم خیر وي په دنیا کې به په دې اعتبار خیر وي چې استحکام د حکومت به مراشي نظام به محکم وي د خلکو تر مابین به عدل کوي په آخرت کې به خیر داوي چې الله تعالی به در سره راضي وي ثواب به درکړي نو دا به تاسو د پاره خیر ان الله كان سميعا بصيرا ان الله یقینا الله عز وجل کان دی سميعا پر اوریدونکي الله عز وجل پر اوریدونکي ستاسو هغه ټولي خبري اوري چې د امانت په تصفیه کې تاسو د خلکو تر مابین کوي بصيرا الله تعالی پر لیدونکي دی یعنی ستاسو په ټولو کارونو باندې علم لري او هغه الله تعالی ویني که تاسو په هغه باندې عمل ونکړئ نو الله تعالی علم حاصل دی بیا به ور باندې سزا درکړي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا ايغا کسانو چې ایمان مراوړی دي اطيعوا الله تاسو د الله تعالی اطاعت وکي وأطيعوا الرسول د الله تعالی د رسول اطاعت وکي وأولي الأمر او د خپل حاکمانو اطاعت وکي یعنی د خاوندانو د امر حاکمان دي منکم استاسو څخه یعنی چې مسلمانان حاکمان وي ګوري د منکم کلمه راغله مرتدان نشي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم کچیر تاسو تنازع او جګړه وکړه په شيء په کوم شي کې فردوه نو هغه رد کی الى الله الله عز وجل
والرسول د الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر کچیر تاسو یاس ایمان لرئ په الله عز وجل باندې او یوم الاخر د اخرت په ورځ باندې ذالک خیر و احسن تاویلا ذالک دغه د الله او د الله د رسول اطاعت او په وخت کې د منازعه احکام د خدای دین ته حواله کول خیر دا ډیر شدي واحسن او ډیر شدي تاویلا د اعتبار او انجام په اعتبار صدق الله العظیم